بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت أو كلاك منغو برزو بيت الله شريف مثابة للناس زيد راجم كيدو دفار دخلكو وأمنا أو زيد أمن واتخذوا أني سيتاسو من مقام إبراهيم زيد وديدو إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصلا زيد منز واحدنا آمنغ حكم کرو الى إبراهيم عليه السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا اند دی خبری طہرا دوار پاک کے بیتی کور زمان للطائفین دپارا دطواف کونکو والعاکفین او دپارا داعتکاف کونکو والرکع السجود او دپارا دروکو سجدی کونکو پا آیت مبارکہ کی دا بیت اللہ شریف عظمت و دا احترام بیان دے او دیکھی یو باریک اشارہ دا یہود و نصاراو تا چی تاسو خپلو دینونو تا و خپلو مذہبونو تا بہتر وائی و خپل ځان تا بہتر وائی حالانکہ نبی علیہ السلام ستاسو نا بہتر دے او دا آغا دین ستاسو دین ندی وقت کے بہتر دے ذکا نبی علیہ السلام چی کمی قبلی تا مخکی آغا قبلی تا ستاسو پیامبران حجون عمری کردی دی دا آدم علیہ السلام نوالی تر عیسیٰ علیہ السلام پوری طول انبیاء اکرام علیہم السلام دا بیت اللہ شریف زیارت کرده و حج کرده عیسیٰ علیہ السلام بذات خود راغلے دا حواریین ناغلی دی موسیٰ علیہ السلام راغلے دا بیت اللہ شریف حج کرده آدم علیہ السلام بذات خود سلوی حجون کردی دی دا بیت اللہ شریف نوح علیہ السلام کردی دی داہو صرف دو اسحاق علیہ السلام نوالی تر عیسیٰ علیہ السلام پوری بیت المقدس قبلہ دا بنی اسرائیل دا اسحاق علیہ السلام نمخ کے بیت المقدس قبلہ نوا دا ابراہیم علیہ السلام خپل قبلہ بیت اللہ شریف تے دا صرف دا بنی اسرائیل دا پارا دا اسحاق علیہ السلام نمالی تر عیسیٰ علیہ السلام پوری بیت المقدس صرف دا من دا پارا قبلوا لیکن دغا دا بنی اسرائیل و انبیاء کرامم چی حج لراغلی دلتا کہ بیت اللہ شریف تا مکی مکرمی تراغلی دی آغی حج یا عمرہ دا بیت المقدس نرکڑی نو دا بیت اللہ شریف عظمت و احترام پا تمام دنیا باندې پا تمام جماعتونو باندې دے دا اللہ دا کور احترام و عظمت و درجہ دا پا بیت المقدس باندې دے نو لہذا کم نبی چی دا قبلی تا محکین دا درجم پا تاسو باندې اوچت شوا او دا دا دین و دا مذہب و دا کتاب درجم پا نور باندې اوچت را نو دا اتباعو کے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ
او کله چې مونږ وګرځو بیت الله شریفو البیت نه مراد ار یو کور نه دی خاص کور یادی الف لام نه مراد چې الف لام پر راغلی نو مراد نه هر یو کور نه البیت نه بیت الله د الله کورو چې هغه خانه کعبه ده او په مکه مکرمه کې ده چې د کمی بنیاد د ټول لومبه خودل شوی دی ان اول بیت اوزع للناس للذي ببکه لمبنی کور چې پزمکه باندې آباد شوی دی دغه بنیاد یې خودل شوی دی نه په مکه مکرمه کې دی او دا خبره یهود او نصارا خو پیژنده ځکه د یهودو او نصاراو په کتابونو کې چې تورات او انجیل شریف دی په هغې کې د مکې مکرمې نوم بکه دی ځکه قرآن کریم ورته بکه ویلی دی للذي ببکه چې په بکه کې دی نو دا بکې ځکه ورته ووایي چې په تورات او په انجیل کې مکې مکرمې نوم بکه دی نو قرآن کریم هغې ته د هغې په اصطلاح کې وایي کم کور چې په بکه یعنی مکه مکرمه کې د هغې بنیاد لومبې ښودل شوی دی البیت بیت الله شریفو چې د دې لومبني تعمیر د آدم علیه السلام په زمانه کې د فرشتو په ذریعه سره شوی دی او بیا ابراهیم علیه السلام دوباره کړی دی مثابة للناس نو دغه بیت الله شریف چې دی مثابتن زید راجمع کېدو کچرې ظرف شي نو زید راجمع کېدو مثابتن کې یو د جمع کېدو معنا ده او بل معنا د بار بارو صاب یسو من بار بارو عربی کې د کپڑے ته ثوب وي نو دې ته دا ثوب ولي دا بار بار وینځل کېږي او بار بار اچول کېږي دا چې انسان استعمال کوي نو خیره نشي نو چې وینځل بیا خپل اصلي حالت ته راشي چې بیا استعمال کوي نو بیا خیره نشي نو چې بیا وینځل بیا خپل حالت ته واپس راشي ناجامی بار بار نوی کیږي په وینځلو صدقه ته ثواب لیکيږي دې ثواب ته ثواب وی دام واپس کیږي انسان نیک عملو کی سا ثواب ته واپس ملاويږي با نو مثابتن کې د جمع کېدو معنی ده او د ثواب معنی ده دوړ معنی وو کو مثابتن زید را جمع کېدو یا مثابتن زید ثواب او مثابتن پمانا زید بار بار راتلوم دی دلته خلک بار بار راځي کم انسان چې یو ځل هلته لاړو حج لا یا عمرې لا دا غزلو بیا د غزې سر لګېدلي وي هر یو حاجی او هر یو معتمر عمره والا چې واپس راځي دغه اخرنی دعا دا یا الله بیا مو ته واپس راولي هغه په دغه ځای کې دغه آرزو په دغه کیفیت سره واپس کیږي نه غواړي انسان بار بار شاته ګوري چیرې پته نشته بیا زندګۍ کې به واپس راشم او کنه لیکن دعا یې دای چیرې بیا راشم اور دی وجنا د اکثر معتمرین او د حاجیانو دایو يرمو ته تر اوسه پرې د فن معلومو څوک ځان بیا پیسې جمع کول شروع کی او څوک دعاګانې څوک چیر بیا لړشم بیا لړشم د انسان په بار بار تل تړواړي مثابة للناس او زید ثوابم دی دا دې ډېر ثوابونه دي د دینه بلې ثواب سي چې الته هر یو مونږ ته الله تعالی په 1 لاکھ باندې رکھي لکه چې الته تا 1 لاکھ منځونه وکړو هر یو آیت او هر یو ذکر او هر یو دعا او هر یو صدقه
هغه تا ته په 1 لاک سیوا ملاویږي. دنیا کې بل کم داسې زیر چلتا تا ته په 1 لاک باندې یو عمل ملو شي. بل دا زید ثواب ځکه دی چې حدیث کې راځي شعب الایمان کې روایت دی اگر چې سندن کمزور دی چې د الله تعالی 120 رحمتونه د الله تعالی په دې کور بیت الله شریف باندې راوړيږي. په دې کې دا 60 رحمتونه په طواف والو باندې او 40 رحمتونه په موس کوونکو باندې او 20 رحمتونه چې څوک د بیت الله شریف ته ګوري. د بیت الله شریف په کتو کې امتات الله تعالی 60 رحمتونه درکې ثواب درکې دله نو چې التبع عبادت کې وسونه ثوابي نو دا غزه ارزه د ثواب او د ثواب دی قدم په قدم ثوابونه دي برکتونه دي. مثابه للناس حدیث کې راځي صحیح حدیث ته من حج فلم يرفث ولم يفسق یو صحیح حج کو الته گناہ نہ کو د فسق کار نہ کو نو رجع کا یوم ولدته امه دې چې دلته واپس راغی داس د ګناهونو پاک شو لکه څنګه چې دنیا ته پاک راغلو. دارنګه عمره چې دا العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما حدیث کې راځي یو عمره چې ورپسې بیا بل عمره وکړي د دوه عمرو مخکې چې منځ کې څومره ګناهونه ستانه شوي دي هغه الله پاک سره لپاره کفاره نه معافي کړي. نو عمره به ذات هو د ګناهونو د پاکي ذریعہ د حج هم د ګناهونو د پاکي انسان پاک شي دا غزیر ثوابونو دی د ګناهونو د معاف کېدو دی. مثابتن زید راجم کېدو یا زید ثواب للناس د پاره د خلکو دا مثابتن کې داتا د پاره د مبالغه ده. و امنن او زید امنو اے موزغ امن دا زید امن دی. دنیا کې هر ځای کې قتل و غارت دی یو څو کسان چې راجم شي همها جګړه کیږي همها ګالم ګلوچ او همها فسق او فجور ته برزي اول تکي په لکونو مجمع او زیوي او ار یو د بل نظاریږي کله چا لاس سر سوکولږي معافي تی غاړي را خپنه شي خیال مینو انت کې انسان بل انسان ته نیغيږي نه کنزل وطن کې بلکې هر انسان د بل قدر او احترام کې بل مخکې کې دا زید امن دی. و امن او زید امن خاص کر د ایتونه چې کله نازل دو دا کې ردی قدر خډیر زیاتو غیر چاپه په قبایلو کې سمرا ناشنا خون خرابه او قتل او غارت او جنگ جګړه او فساد او ډاکې بوي لیکن حرم شریف کې دن امن او امان نو دا زید امن دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې کله مکه فتح شو ان الله حرم مکه الله تعالی مکه مکرمه ته ګور عزت ورکړي او حرمت ورکړي دي. ولم تحل لاحد قبلي زمانه مخکې دا چار پر حلال شي نه و چې د سړی قتل غارت کی او خون خراب دی کی ولا تحل لاحد بعدي زمانه بعد بم د چار پر دا حلاليږي تر قیامت پورې. وانما احلت في ساعه من نهار او زماده پرم الله تعالی دروازه په صحیح کې اجازت را کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چاش په ټیم کې مکه مکرمه ته داخل شو او چې کله مکه مکرمه پورا د نبی علیہ السلام په کنټرول کې رااله نسکسان داسو چې دای قتل پکارو اغي د حد نه بار وتی او 12 کسانو پدې کې سلور زنانه او اته سړیو
دی داسې جرایم کړیو چې هغه جرایم معافي نه وه. نو نبی علیہ السلام حکم وکړو، اسې اعلان خدا وکړو چې کم سړي د خپل کور دروازه بند کړه هغه ته څه مه وایي، یعنې خپل کور کې پناه واغسته. او کم سړی چې د الله کور ته داخل شي هغه ته هم څه مه وایي، او کم سړی چې د ابو سفیان کور ته داخل شي هغه ته هم څه مه وایي. لیکن دا 12 کسان چې دي دا چې هر ځای کې موږ د دوی قتل کوي، دا 4 زنانه او 8 سړي. په دې کې یو ابن خطلو، عبدالله ابن صرف وغیرہ حضرات وغیرہ کافرانو. نو نبی علیہ السلام داغي بارکی وئی چې الله تعالی زما لپاره نن ورځو او د ورځې پیسې سکه ساعتم من نهار ټول ورځمنا دغه د چاش د ټیم تر مازیګر ماهام پورې الله تعالی مال اجازه راکړي چې دا 12 کسان قتل کا خیر دی په حرم شریف کې دنه. لیکن دنن بعد او دنن مخ کې بل چا د پاره اجازه نشته دی، صرف نن ورځ ده او دام الله تعالی حرمت زماره پر اوچت کو. دیگی واسه کسان قتل شو، سبیا توبه تائب شو، هغه بچ شو. نو دا حرمت صرف د غرض پورې خاص، حلت د غرض پورې خاصو. نبی علیہ السلام دی طرف ته اشاره وکړه چې انما وحلت لی ساعه من نهار، نن ورځ لک زمانہ لک ټیم د پاره زمانہ لپاره حرمت چت شو، حلال والی راغی. لیکن د دین بعد بیا ثم عادت حرمته، بیا ردی دا حرمت بیا به واپس شي کل امس لکه څنګه چې پرون حرام او بیا هم حرام وي. د دې جره په حدود حرم کې دنه قاتل بنه قتلو، قصاص بنه اخلو، حد بنه جاری کو، بار به بوزو د حدود حرم نه بار به بوزو، نه دې ښکار بنه کو او ښکار به یروم نه د دې غیا شینکی بنه کټ کو ونی بنه کټ کو. دا عام فالتو زنار پکې حلالول شي لکه چرګ شو، وا میخه ګډ او بیزا دا پکې حلالول شي. دا خاجان حلالینا مینا کې سو، مینا په حدود حرم کې دا نه دا فالتو زناور حلالول شي لکه چرګ وغیرہ کم چې ښکار والی هغه نشي قتلولی. نبی علیہ السلام یو 15 قسم حیوانات مستثنا کړو، پای کې دا منګک دی، مار دی، لړم دی، یکدا حمله کی په انسان باندې نو دا قتلولی شي. کلب عقور دی، هغه سپی چې تا باندې حمله کی چیچی دی په حدود حرم کې دنم دی قتلولی شي کچره. لیکن دین علاوه نور حیوانات نشي قتلولی. نو امنن او زید امن دی. واتخذوا من مقام ابراهیم، اونی سے تاسو دا اتخذوا امر دے، اونی سے تاسو دا امر دا پارد استحباب دے، یعنی دا خبر مستحب دا. من مقام ابراهیم مصلی، مقام ابراهیم علیہ السلام چې په کمزې باندې ولاړه کړې وه، کما ګټه ده چې آی باندې ابراهیم علیہ السلام به طور کوازه ولاړه کړې وه، دغه ګټه ونیسئ مسلن اوازې د منځو. نو دا نه چې ګنې په دې ګټه باندې تاسو مدرېږئ، هغه دې خو ته نشي ودرېدی اوسو. نو مراد دا چې دغه مقام ابراهیم چې کمزې کې دی دغه ځای سره خواخوا کې منځو کې دا د زید منځو ګرځوي، نلته کې منځو کې. نو دا امر د پاره د استحباب دی چې حرم شریف ته لاړې او طواف دې وکړو. نو دا مقام ابراهیم سره خوا کې دا قرب کې نزدېکت کې 2 رکعات کول دا مستحب دي. د طواف نه بعد 2 رکعات کول واجب دي.
چې کم د عمرې یا د حج طواف دی. دای نه پس 2 رکعاته کول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باندې واجب دي. امام شافعی رحمت الله ته سنت وای، امام احمد رحمت الله ته فرض وای. نه واجب 2 رکعاته چې دي نو دغه 2 رکعاته د مقام ابراهیم سره خوا کې کول مستحب دي. چې مقام ابراهیم سره خوا کې کا تزه ملاوي نه غزه کې وکا او کال ته تزه نه ملګه رشی الته کې طواف کی خلقو بیا شاته چې کم دې کې امتا تزه ملوشي الته کې بیا وکا. خو کچره زه تا ته ملاویږي نو بیا لري مکو بیا ته نږدې وکا چې په وتخیزو باندې عمل وشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه فتح کړه او طواف یو کو طواف نه فارغ شو بیا مقام ابراهیم سره 2 رکعاته وکړو. عمر رضی الله عنه تاسو کو جداغه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی دغه دی او دا مقام ابراهیم نه او دا د موافقات عمر نوم نه. عمر رضی الله عنه ډېر خبره لکه را لې چې الله تعالی دا سیو کې دا شانتی وشو. دا مقام دا عمر رضی الله عنه تقریبا 10 خبرې داسې دي چې پای کې دا پړه کې یو خبر راغلی دا کچره دا سیو شو نو ډېره بخی نه الله تعالی بالکل د عمر رضی الله عنه دا ګمان مطابق او حکم نازل کو. د بیبیانو د پردې حکم شروع کې د پردې حکم لانو او ارنګ خلق و د نبی علیہ السلام کور ته برالو، خاص کر بعض منافقان په کې مراتلو. نو عمر رضی الله عنه وی چرجی د نبی علیہ السلام کور ته ار سړی ناراضي، ار یو برو فاجرو منافقان فاجرانم راضی دنه ندیری ناراضي، لیکن حکم لانو نو منی کولم نشو. مفسرین حضرات وی چې دا سوده رضی الله عنها دا د عمر مشروا او دا دنګم و بیبیانې به د شپې قضای حاجت لتلی د ماښام نه پس د ماوستن نه پسو. دا عمر رضی الله عنه د سعودي رضی الله تعالی عنها ته یو پیر لاره کې کېناستو نو دی خدان صادر کې پټ کړو هوا تلو ما یې سعودي ما پیجندې بدا خبره وکړه. الله تعالی حکم را لګو چې بیبیان نه پرده شو. ان عمر زه دا کار کستنو کو چې الله تعالی دا حکم نازل کې د پردې دا او بیا پردې حکم راځي چې دا سو بیبیان نه با په پرده کې تاسو کوي. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. دا مؤمنانو د پردې حکم بیا وروسته راغی دینا اول د بیبیانو د پردې حکم راغی. نو دته د مقام ابراهیم دا حکم عمر رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا مقام ابراهیم دی نو آیا دا مون په مون سره ونني سوچ به مون شروع کو. نبی علیہ السلام ته حکم دی بارک نه دراغلی نو الله تعالی بیا حکم راولېږه واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی چې تاسو دغه 2 رکعاته کین مقام ابراهیم سره خوا کې وکئ او دا خوا کې کول دا مستحب دي. ابراهیم علیہ السلام چې کله د بیت الله شریف تعمیر کو چې د کوم واقعو بیګا بیان کړی و. ابراهیم علیہ السلام مقام ابراهیم د بیت الله شریف سره نږدې لګور په دیوال کې لګولو. دا د عمر رضی الله عنه په زمانه کې سیلاب راغی. هغه سیلاب دومره ډیر راغی چې دا مقام ابراهیم د خپل ځین روچت کو. دا اوس چې کمزې کې پروت 3 صفونه شاته دک زیته وروړو. نو عمر رضی الله عنه چې کله سیلاب ختم شو وو چې شوي
ناغی بداریم پا دک کزی باندی ورنہ دالتا کی دیوال سرخوا کیو ندادیز اعترائی مقام ابراہیم واتخذو من مقام ابراہیم مصلا اونی سیتاسو مقام ابراہیم لرا مصلن اغزید منزو. اور دی بارک عجیبہ واقعہ دا یو واقعہ ہم بیگا بیان کرے وا چې دا آدم علیہ السلام ځان سره د جنت نه راوړو او بیا ادریس علیہ السلام د دغه ځای نه وباسو او په ابو قبیس غر کې دننه دفن کړو. ابراہیم علیہ السلام لا د بیت الله شریف تعمیر لا نو کړي چې کله خپل بیبي ام هاجر رضی الله عنها او اسماعیل علیہ السلام یې دلته پرېښودلو دی خلاړو نه ابراهیم علیہ السلام سوخ په سړک رالو چیرې د خپل بیبي او د بچی تپوس کوم چې څه حال کې دي نو د الله تعالی نه اجازه طلب کو چې لړ شم او کنه الله یو ته او ټیک ته لړ شم. ابراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ته وی چې زه د خپل بیبي ملاقات لازم د ام هاجر او د اسماعیل علیہ السلام خیر خبر علما نو سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ته ټیک ته لړ شم او د سرلې نه وخت نه کوزيږي او ابراہیم علیہ السلام اصل کې شکل د عراق نه ہجرت کو نہ انت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ و سرتلا ابراہیم علیہ السلام خپل کورم خفاو د سارہ رضی اللہ عنہ پلان چې نغاتم سارہ نه پرې خو د سره او سارہ رضی اللہ عنہ په غیرت کې چې نه زم د ابراہیم علیہ السلام سره نو دیم قربانی ورکول خپل کور او خپل والدین پرې خو نو سارہ رضی اللہ عنہ ابراہیم علیہ السلام دی جزا سرزم خو په یو شرط باندې چې ستاره پر خپل کور او کلی والدین ارس پریزم او دشمنی ارس په سر لما خو په دې شرط چې ګټو ما خبر بیا ارزه کې مانی ما بیا خپکینا ابراہیم علیہ السلام هغه ټیم کې سارہ رضی اللہ عنہ سره لوز او عہد او پیمان او دا کمنٹمنٹ اوشو چې بالکل د وستا پر خبره کې تابعداري کوم وتا مخالفت نکوم. ابراہیم علیہ السلام خدا الله نبی دې لوی شان والا چې کله خبره وکړه جبه وکړه بیا کوم ځکه مخالفت کولی شو د التن چې راته د ملک شام نه د ام هاجر او د اسماعیل علیہ السلام ملاقات لا نو سارہ رضی اللہ عنہ تی زی خوزی وګور د سرلې نه وخت نه کوزيږي د سرلې د پاس به خیر خبر والی بیا به واپس راځي. اوس ابراهیم علیہ السلام راغی نو دلته سارہ رضی اللہ عنہ نشته لیکن الله خوشته دی چلته وعده کړی د وسره او د خلافی خو پیغمبر کوم دی کولی شي نو سمره زمانہ بعد پته نشته ابراہیم علیہ السلام راغله دی او دروازه باندې ولاړ دی ام هاجر دروازې ته راغله دا نو راکوس شدن هم بیبیه دا لیکن التواده شوی دا کته کو زیدې نشي پزما باندې با قدم نک دی او طویلو پزما با قدم نک دی نو دک وخت کې جبرئیل علیہ السلام دا مقام ابراہیم دا غار نرو باسو او دیرو دروازی مہی تیکی خودو ویزا اے ابراہیم علیہ السلام پا دی گٹا باندی خبکیزا نستا قسم و وعدبم پوری شی تزمکا باندی قدم کی نخودو ایک در سوالے نقوش شی لیکن پزمکا دی قدم ندی خودی انتا سارا زنہا دا شرط اوچ پزمکا با قدم نگ دی ناغا دا گٹی دا پاسے قدم کی خودو او بیا گٹی دا پاسے خبری طریقی او بیا واپس تلے نو دا مقام ابراہیم تک کا دیکھیں پکار راغل دی
او بیا وروسته بیا دغه کوازی په طور باندې استعمال شوی دی. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، او نیسئ تاسو من مقام ابراهیم، مقام زید او درېدو د ابراهیم علیه السلام مصلی اغا زید منځو، دا من زائده دی مقام ابراهیم سره خوا کې بالکل متصلو کا دا مقام ابراهیم ولیات کو پی گویا کہ دا مقام ابراهیم بستاد پر بطور امام شي او چته دا غده کې شاته مونږ کې گویا کې ته مقتدی شوي او دا هغه بابرکت زیره چې دلته کې دی اولوی شان والا نبی دا مبارک قدمونه دیر پاسې خودلی شوي دي. دا غده کې چې 2 رکعاتو کې دا بسنګ نه قبليږي او استاد دعاګانې بسنګ نه قبليږي. او بعض مفسرین حضراتو دا مصلی مراد دعا اخلي، مقام ابراهیم سرخوا کې دعاو کا دا دعاګانې بستا قبليږي، ځکه چې متبرک مقامات او متبرک ځایونو کې دعاګانې او اوقاتو کې دعاګانې قبليږي. دین علی بابرکت زی کم دے چې د الله کور مخامخ دی او د ابراهیم علیه السلام د مبارکو قدمونو والا ګټه مخامخ ده او ته هلته دعاګانې کې څنګه نه قبلېږي. پر دین طواف نشته او نه په دې باندې لاس کې ښودل څه مسنون او مستحب دي څوم نشته سي، لکه مقام ابراهیم سره خوا کې 2 رکعات نفل کول مستحب دي، نا 2 رکعات د عام طواف نه بعد مستحب دی او د واجب طواف نه بعد بیا واجب دی په نسبت دی او دې سره خوا کې د 2 رکعات کول دا مستحب دی. مقام ابراهیم آیا د امین د فار تبعیض دی، نو مقام ابراهیم سره خوا کې عرض چې تاسو ملو شو کنيز دې او کا لر دې التکی وکم مصلن اغزید منذ آیت کې نور خبر ان شاء الله سبا کی. او کلا چې وګرځو مونږه بیت الله شریف زید راځه مکه د فرض خلکو او زید امن اونی سے تاسو مقام ابراهیم لرا زید منذ امغه حکم کړو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته دا چې دواړه پاک کې کور زما د پاره طواف کوونکو د پاره د اعتکاف کوونکو او د پاره د رکوع سجدي کوونکو. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او کلا چې مونږ وګرځو بیت الله شریف مثابتن زید را جمع کېدلو للناس د پاره د خلکو وامنا او زید امن واتخذوا انیسے تاسو من مقام ابراہیم زید و دریدو د ابراہیم علیہ السلام مصلن زید منز واحدنا او منگا حکم اکڑو الى ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا و اسماعیل علیہ السلام تا اندنی خبری طاہرہ دوڑا پاک کے بیتیا کور زمان للطائفین دپارا دطواف کونکو والعاکفین
او د پارا د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پارا د رکوع سجدې کوونکو. آیت مبارکه کې د دریو خبرو بیان دی. لومبنۍ خبره ده چې الله تعالی خپل کور بیت الله شریفو د خلکو د راجمع کېدو د امن ځای ګرځولی دی. دا واحد هغه ځای دی چې دلته کې هر ټیم خلک راجمع کېږي، د څلورو طرفونو، د مشرق او د مغرب او د شمال او د جنوب نه، په هر موسم کې او په هر زمانه کې او په هر وخت کې، هر خاص او عام، امیر او غریب او نارینه او زنانه، آزاد او غلام، ماشومان او بالغ، معذور او صحتمند، ټول هلته راجمع کېږي. نو دا الله تعالی د خلکو د راجمع کېدو د ځای ګرځولی دی. او چې خلک یو ځای کې راجمع کېږي نو هلته همه انتشار او افتراق او جنگ جګړه او فساد جوړېږي، لیکن هلته الله تعالی امن ګرځولی دی. اس قسمه جنگ جګړه او فساد هلته نه کېږي. دا د الله تعالی احسان دی. او دویمه خبره ده چې دغه بیت الله شریف سرخوا کې مقام ابراهیم دی. ابراهیم علیه السلام چې په ګټه باندې ولاړه کړې وه او د الله تعالی د کور تعمیر یې کړو، نو دا ډېر بابرکت ځای دی. نو هلته کې تاسو لمونځ وکړئ چې ستاسو لمونځ قبول شي. لکه د ابراهیم علیه السلام عمل قبول شوی دی، هغه د بیت الله شریف تعمیر وکړو، نو الله تعالی د هغه کور قبول کو، هغه تعمیر او خدمت قبول کو چې تاسو هلته کې لمونځ وکړئ، ستاسو لمونځ به هم قبول شي او دعاګانې به هم قبول شي. درېیمه خبره دا ده چې کله د الله تعالی کور مکمل شو، ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو جوړ کو، نو یې ته دا حکم وشو چې زما دا کور به اوس پاک ساتئ به، ظاهري او باطني هر قسم ګندګو نه، د ګناهونو نه، د نحوست نه او د نجاست نه، که بت پرستی ده او که شرک دی او که ظاهري ګندګۍ دي، د هغې نه به زما دا کور پاک ساتئ به. او ولې به پاک ساتئ؟ ځکه دلته به خلک راځي، عبادت به کوي. د عبادت دپاره طهارت شرط او ضروري دی چې هغه ځای دې پاک وي. هلته به خلک رکوع سجدې به کوي، منځونه به کوي، اعتکافونه به کوي او خلک به طوافونه کوي. نو هغې لپاره دا کور پاک ساتل پکار دي. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، او کله چې مونږ ورځو بیت الله شریفو مثابتن ځای د راجمع کېدلو یا ځای د ثواب للناس دپاره د خلکو، و امنا او ځای د امنو، واتخذوا یعنی کلنا لهم مونږ وی دیتا خلکو ته اتخذوا ونیسئ تاسو من مقام ابراهیم زید او درېدو د ابراهیم علیه السلام. نو مراد تینا ګټه دا چې کوم ګټه باندې ابراهیم علیه السلام ولاړه کړې وه، او یا ګټه چې کوم ځای کې دغه ځای مراد دی، او یا مراد ټول حدود د حرم دي. مصلن ځای د مونځو، هلته مونځ کوئ، دغه ځای کې خوا کې مونځ کول مستحب دي. او درېیمه خبره واحدنا الی ابراهیم، کله چې د الله تعالی کور مکمل شو، ورپسې آیت کې راځي ذکر را روان دی. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو د الله د کور بنیادونه کېښودو او د الله کور مکمل کو، جوړ کو.
نو د جوړولو نه بعد ورته حکم وشو. وعاهدنا مونږ حکم وکړو یا عاهدنا ممانا اوحینا مونږ وحی ولېږله دواړو ته الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته. اسماعیل علیه السلام دا وخت کې جوانو او ابراهیم علیه السلام عمر زیاتو. دواړو ته مونږ دا حکم وکړو. اسماعیل اصل کې دی اسمع یا ایلو. ابراهیم علیه السلام به دعا کوله. اسمع معنی وورا او ایل معنی الله. ابراهیم علیه السلام د اولاد دپاره دعا کوله. الله ته اے الله زما دا دعا وورا. اسمع یا ایلو. اغا اسمع یا ایلو چې یو دی شو اسماعیل دی جوړ شو. د اسماعیل علیه السلام ولادت د ابراهیم علیه السلام په دعا سره شوی دی. بار بار الله ته دعاګانې کړي دي. الله تعالی والا دغه اولاد ورکړو ځکه ورته اسماعیل ویل کېږي. د ابراهیم علیه السلام خبره اورېدې شوه او قبوله شوه او د هغې په وجه الله پاک له دا زوی ورکړو. دواړو ته حکم وشو ان طهر بیتیا. ان طهر یعنی بی ان طهر دا چې تاسو دواړه پاک ساتئ. طهر د باب تفعیل نه دی، زیات پاکوالی مراد دی. دا نه چې صرف پاکوئ، ښه پاک ساتئ، ډېرې پاک کئ. کله چې دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د الله کور جوړ کو، دغه وخت کې په دغه ځای کې څه ګندګي او نجاست نه و. حکم دا دی چې آینده به پاک ساتئ. دیو که خدای پاک دی خو آینده به دا کور زما پاک ساتئ. او دا حکم تمام امت ته دی چې د الله کور به پاک ساتئ. بیت یا زما کور دا اضافت تشریفی د الله تعالی کور نه چې الله تعالی پکې اوسېږي. الله تعالی د مکان او د زمان نه پاک دی، نو دې ته اضافت تشریفی وي. یعنې د دې هغه اضافت چې د الله کور شرافت د وجې نه، عزت د وجې نه شوی دی. او ځکه بیت یو وی چې دغه وخت کې د ځمکې په مخ باندې د الله کور صرف بیت الله شریف و. بیت المقدس تعمیر خو دې نه بعد شوی دی. ابراهیم علیه السلام بیا چې دلته نه لاړو ملک شام ته، نو هلته د اسحاق علیه السلام د اولاد دپاره بیت المقدس جوړ کړو. او دا نن سبا چې کوم موجوده تعمیر دی، نو دا د دې بنیاد سلیمان علیه السلام ایښودی. سلیمان علیه السلام خو ډېره زمانه بعد راغلی دی. نو د بیت المقدس تعمیر د بیت الله شریف نه ډېر وروستو شوی دی. او دې وخت کې صرف بیت الله شریف موجود و. مسجد نبوي خو ډېر وروستو جوړ شوی دی، نو ځکه بیت یې زما کور. باقی الله تعالی د هر قسم مکان نه پاک دی. دلته د الله تعالی خاص رحمتونه نازلیږي، ځکه ورته بیت یې ووایي زما دا کور پاک ساتئ. او دا حکم دپاره د وجوب دی. د الله کور به پاک ساتئ. د څه نه به پاک ساتئ؟ نو راجح قول دا دی چې د بت پرستۍ نه او د بوتانو نه. اے من الاوثان، دلته به بوتان نه پرېږدئ به، ځکه دا د الله تعالی کور دی. دلته نه به توحید خورېږي. چې د الله په کور کې بوتان پراته وي، نو توحید به کوم ځای کې خلکو ته میلاو شي؟ چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی.
کدا الله په کور کې کفر شروع شو بت پرستی شروع شو بیا مسلمانی وکم ځای بیا یہ زما دا کور او پاک ساتي د دې وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه فتح کړه نو بیت الله شریف نګیر چاپیر 360 بوتان پراتو نبی علیہ السلام پلاس کی او لختوا څنګه چې د افسرانو سره چړی وی لختوي وړونتي دغه شان نبی علیہ السلام سره وا نبی علیہ السلام یو بت طرف ته اشاره وکوله او فرمایل به کل جال حق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او جال حق و ما يبدئ الباطل ما يعيد دا به نبی علیہ السلام وی علخت به بت نه را بغولا صرف اشاره به وکړه په اشاره سره بت بخت را پریوتو د مشرکانو 360 بوتانو د خانه کعبه نګیر چاپیر درولو په دی ویخ کې او د هر یو کار د پر خپل بوت او د هر ورځې د پر خپل بوت د هر ورځې د پر یو بوت اېره به خپل دعاګانې کولی او دا کار عمر ابن لوحی کړو عمر ابن لوحی دا بوتان دلته د کور ته راوړو دیو جی نبی اسلام چې ما عمر ابن لوحی په جهنم کې ولیدو چې دا کلمی بار ته راوتی روغت نګیر چاپیر تاویږي او دومره بدبو ته نخیږي نور جهنميان داغه بدبو د لاستنګ دي دا الله کور د بت پرسته نه پاک کې بیا نبی اسلام دنه تشریف وړو درې صحابه سره بلال رضی اللہ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دروازے بند کړه چې نو څوک دن رانشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوکتو د خانه کعبه کې دن چې کم دیوالونو کم دن طرف ته نو دای د پاسه تصویران جوړ کړو ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام تصویرانو او دای پلاس کې غشیو دا په غش سر چې خلق فالونه نیسی دغه غشی د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام پلاس کو نبی علیہ السلام خیریو کې قاتل الله الله دې هلاک کی داخله کو یصویرون ما لا یخلقون دا چا تصویران جوړی چې هغه سکول نشي یا نبی علیہ السلام اسامه رضی الله عنه ته منډه وګوروړه هغه په بارو ته بوکې به ډکولې روړې به تنه او نبی علیہ السلام دیوال نو وینځلو هغه تصویران روان کړو او د خانه کعبه دن ټول دیوالونه پاک او صفا کړو یا نبی علیہ السلام دن نمونزو کو ہر طرف تے دو رکعات وکړو د خانه کعبه سلور طرفونه مشرق و مغرب شمال و جنوب هغه زمانہ کې په خانه کعبه کې دن نشپک پیلری واستنی وی د یمن طرف ته چې کوم استنی دی پای کې هغه دوی غس طرف تکړي ان د غس لاس تر دوه شي او هی طرف ته یو ستن او درې شاته شوي نو نبی علیہ السلام منځو کو پر امامانو کې امام مالک رحمت الله علیه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول داري چې په خانه کعبه کې دن ارم مسکول شي فرض او واجب او نفل او سنت ټول کول شي دا نور حضرات چې نه نشي کولې بار بکې مونږ البته خانه کعبه د چت د پاسه مونږ کول مکروه تحریمی دي دا به ادبی دا اذان کول شي مکه چې کله فتح شو نبی علیہ السلام بلال رضی اللہ عنہ براوخیجو چې براوخیجو د خانه کعبه د چت د پاسه اذان وکړ
چې کله غازان شروع کو نو بعضې نو مسلم ووي په دغه وخت کې سار چې کوم خلک مسلمانان شي مکه کې نه ایمان خو لا دنړه ته نو کوز شوي نه هغوی دا و چې دا زموږ ولیده چې یو غلام او یو حبشي هغه دارې بره وخت او هغه هم بره د خانه کعبې د پاسه ځان کوي دا رس پکې لا مونږ ولیده دا زموږ څونه دغه شو چې د ټول نه زیات اوچت شو لیکن بهر حال بلال رضی الله عنه د خانه کعبې د چت د پاسه هغه اذان وکړو چې د الله توحید اوچت شي او بلند شي دې کې اوس اختلاف دی چې نبی علیہ السلام دننه لمونځ کړی دی او که نه دی کړی نو بلال رضی الله عنه وایي چې کړی دی او اسامه رضی الله عنه وایي چې نه دی کړی لیکن صحیح خبر دا ده چې نبی علیہ السلام دننه لمونځ کړی دی اسامه رضی الله عنه نبی علیہ السلام بار را لېږلی اوبو دپاره هغه به بار نه راوړي بیا به دننه راتو لیکن بلال رضی الله عنه نبی علیہ السلام پسې شاته لګېدلو نبی علیہ السلام به هر طرف ته ډېر مختصر لمونځ کړو ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې زه ما دروازه کې ولاړم چې څنګه دروازه کولو کړه نو ما لومړی د بلال نه تپوس وکړو چې نبی علیہ السلام دننه څه وکړو د نبی علیہ السلام د دې آثارو او د احادیثو ابن عمر سره ډېر زیات شوق و د نبی علیہ السلام یو خبره یاده کړې ده او محفوظ کړې ده نبی علیہ السلام دننه څه وکړو نو بلال رضی الله عنه ورته وایي چې نبی علیہ السلام دننه لمونځ وکړو او دا دوه ستنې ګس طرف ته کړې یو ستن ښي طرف ته او درې شاته نو دیو جنا که انسان دننه لړو الله پای دا سعادت ټول ته نصیب کړي خانه کعبې ته دننه د تلو نو بجای دی چې انسان هلته کې ځان له سیلفي او مووي جوړه کړي چې ګنې زه خانه کعبې ته دننه راغلی ما نو ډېر د ادب او د احترام ځای دی نو دننه دی بیا انسان دو رکعاته هر طرف ته دو رکعاته لمونځ وکړي ښي طرف ته ګس طرف ته یو خوا بل خوا نو د الله کور کې دننه لمونځ کولی شي وی زما کور پاک ساتي نو یو مراد دی نه بوتان دي لکه نبی علیہ السلام په دې په خپل عمل وکړو چې د بوتان نه پاک کو چې دننه کوم تصویران دا تصویران د الله کور پاک کو او دینه مراد نورې ګندګیم دي یعنې ځای پاک ساتلو هلته کې به توکاڼې نه غورځې خراش کې به نه غورځې پوزه به ته نه غورځې واړه بول به نه کوې علی بول به نه کوې نبی علیہ السلام خپل جماعت کې مسجد نبوي کې بخاری کې دا روایتونه دي جلد اول کې چې نبی علیہ السلام راغی د چا خانه کا دا قبله طرف ته چې کوم دیوالو په دې چا توکاڼي غورځولو یا خراش کې غورځولو نبی علیہ السلام باقاعده چف چې راواغستو هغه دیوال یې کنستو او ډېر د ناګوارۍ او د نفرت اظهار یې وکړو چې دا خو د الله کور دی دې کې داسې څیزونه سره غورځوئ نو د الله کور به دې خبرو نه پاک ساتې به یو عربي راغی هغه نبی علیہ السلام صحابو سره ناستو هغه د جومات یو طرف ته ودرېدو په ولاړه باندې واړه بول شروع کړو صحابه کرام رضی الله عنهم ورپاسېدلو هغه یې منې کو نبی علیہ السلام یې دعوه پرېږدی اوسو او لا تزرموه دله دا واړه بوس مه بندوئ هغه وی ما چې کله ځان فارغ کو زه نبی علیہ السلام راوختم او زه یقین ولم ماته چې بچی دا خو د الله کور دی او دا د ذکر او اذکار او د عبادت دپاره دی
او دا ردی خبرو د پار نه دی. هغه ما ته نبی علیہ السلام نه کنزل وکړو، نه راته سخت خبرو کنه والما د ما ډیر ناشنا تربیت وکړو. او بیا نبی علیہ السلام په خپل پاسې دو او یو غټه بوکو به راواغستې او دا وړو بوله د پاسې وشتې او به بارو باسلې زه پاک شو. د نبی علیہ السلام پر یو کار ډېر حکمتونه وو. اوس نبی علیہ السلام ولې صحابه نه کړ چې دې پرېږ دی وجه دا چې هغه نو مسلم و نوی مسلمان شوی و، بلدا چا دیهاتی و د باندې اوسېدونکي و، هغه ته د الله د کور د آدابو څه پته وه. اخو که دا د انسان ضرورت دی چې څه ټایم یې پوره کي بس پوره کیوی نو. بل دا چې انسان واړه بول شروع کی نو جاری واړه بول بندولو سره تکلیف کی رسیږي، مثانې ته او معدې ته تکلیف رسی. بل دا که چېرې صحابو هغه پسې منډه وهله په منډه اوم روانېده به نو په روانه به یې واړه بول کو نو ډېر ځای به ګنده شي، اوس لږ ځای یو ځای ګنده شوی دی نو بلا فوایدو. نو نبی علیہ السلام هغه منی بس پرېږدی چې څه شي اوس هضم شوي دي مزید نقصان سره کوي. نو د الله کور به را ګندګۍ نه د وړو بولو نه د لویو بولو نه او د نورو خبرو تر نه پاک ساتي. څوک چې د الله د کور ادب کې دته به خیر میلو شي، چې الله د کور بې ادبي کې نو د قرآن کریم ومن یرید فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم. څوک چې د الله په کور کې الحاد کې هغه به موږ دردناک عذاب ورکو. نان طهرا بیتیا دواړه پاک ساتي کور زما. دلته کې د بیت مراد بیت الله شریف دی او د بیت نه مراد دا کمره ده، دا توره کوټه چې دې ته ویل کېږي، خو لیکن صرف دا کمره نه ده مرادو، دې کمرې ته بیت الله ویل کېږي. د دې نه غیر چاپیر چې دا کم مطاف ته کم ځای کې خلک طواف کوي دې ته مسجد حرام ویل کېږي، او د مسجد حرام نه بار چې کوم علاقه را هغه حدود حرم ته ویل کېږي. نو دیوا کې د الله د کور چې کوم حدود دي دا کوم جمعات دی چې دا کوم ځای راته بیا پیزار وباسي دا ټول مسجد حرام دی دا پاک ساتي به دې کې بې ادبي نه کوي. خو د دې په حکم کې نور جماعتونه هم دي. تفسیر قرطبي لیکلی دی چې په دې حکم کې باقی جماعتونه هم رالو. هر یو جماعت مسجد شرعي د بیت الله شریف په حکم کې دی د هغې تقدس او احترام به کوي او پاک به ساتي د بت پرستۍ نه او د شرک نه او د ګندګو نه. للطائفین دپاره طواف کوونکو، طائفین جمع د طائف ته، طواف یطوفو طوفن او طوافن من تاویدلو، د چانګې چاپیر تاویدو ته طواف لیکيږي. د طواف ته طواف وی په دې کې انسان د بیت الله شریف نه غیر چاپیر و چکر وخی. د طائف ته طائف وی سعودي کې یو مشهور حاد طائف چې کوم د نبی رسول الله تشریف وړو او خلق بیا تنا ډېر په ناشنا انداز کې رخصت کو. دې معنا طائف د طائف معنا تاویدون کې چکر وهون کې دې ته طائف زکوي. چې کله ابراهیم علیه السلام دعا وکړه چې خدای زما دا کور ما آباد کو او دلته دې خلکو ته رزق ورکړي او امن او امان ورکړي. نو د طائف دا ځمکه چې دا د ملک شام ځمکه وه. جبریل علیه السلام تشریف وروړو او د طائف دا ځمکې د هلته نه راوچته کړه د ملک شام نه. د ملک شام علاقه سرسبز و شاداب او زرخیزه ده.
باغات او میوې دي پکې علاقه یخه ده. جبرائیل علیہ السلام د ځمکه د طائف دغه ځای نه راوچته کړه، دا راله او دې اول د بیت الله شریف نه ګیر چاپېر طواف وکړو او د طواف نه بعد یې دا بیا دا چې کوم دی کې طائف دی هلته کې دا ځمکه کېښوده. څوک چې هلته تللي دي نو هغوی د دې مشاهده کړې ده چې یو دغه دی اوچت دی، پهاړي علاقه ده، ټول سعودي ګرم دی، دغه دی یخ دی چې څنګه باره وروخیږي نو هواګان یخ یخ شروع شي او د کال 12 میاشتې باران تقریبا هلته ورېږي او موسم ډېر یخ و. او ډېر ناشنا خوراکونه او میوې وغیره. اصل کې دا ځمکه را دې ځای دا هلته نه راغلې ده، ایته ځکه طائف پیدا کېږي. نو طواف کوونکي چې هغه انسانان دي او هغه جنات دي دا یې دپاره زما دا کور پاک ساتئ. د بیت الله شریف ډېرو خلکو طواف کړی دی، صرف انسانانو نه فرشتې د دې طواف کی. شاه عبدالعزیز صاحب لیکلي دي یو فرشته چې کله راځي دنیا ته یو کار دپاره نو هغه هم د بیت الله شریف لومړی طواف وکړي بیا خپل کار کړي. د دې بیت الله شریف طواف ډېر و. شاه عبدالعزیز صاحب دا هم لیکلي دي چې ابن عمر رضی الله عنه په زمانه کې طلق ابن حبیب وی چې مونږ ابن عمر رضی الله عنه سر ناستو د بیت الله شریف ویښ کې لیکن ور روچت شو نو مونږ وکته چې یو پړک شو او پړک سره یو ناشنا مار او اژدها راغی. مونږ ته متوجه شو، هغه راغی د بیت الله شریف نه طواف وکړو، و چکر یې ووهلې او بیا راغی مقام ابراهیم سره شاته په خپل انداز کې لمونځ وکړو. ابن عمر رضی الله عنه ته متوجه ورته وی اے د الله بنده تا خپل لمونځ او هر څه دې وکړو، طواف دې مکمل شو. د دې ځای نه ځه ځکه خلک تا نه پېژني نو خلک به تا مړ کړي. په دې خبرې اورېدو سره هغه خپله خوله او لکۍ یوځای کړو یو بل سره او اسمان ته اوچت شو. شاه صاحب لیکلي دي چې په 8مه هجره کې یو اوښ د اوښانو نه راخلاص شو، هغه نه راغی مکې مکرمې ته او د بیت الله شریف یې یو طواف وکړو، بیا دویم او بیا دریم. مالک ورپسې راغی لیکن په طواف کې مشغول و. د طواف نه بعد راغی د حجر اسود ښکل کو او بیا میزاب رحمت سره ودرېدو او جړل یې تر دې چې راپرېوت او مړ شو. خلکو بیا د صفا او د مروه منځ کې بیا دفن کو. داسې بلا شي واقعات دي. یو جنو ډېر نیکو هغه د مار په شکل کې راتو د بیت الله شریف طواف بیا اکثر کو. مور ورته وایي چې دا ته څه کوې؟ ته چې د مار په شکل کې ځې او طوافونه کوې نو خلک وایي دا خو ګنې مار دی، حالانکې ته پیرې نو اول خو ځمه او که ځې نو د خپل شکل کې ځه، د مار شکل مه اختیاروه. لیکن نه صبرېدو. یو ورځ راغلو طواف یې کولو او دې کې د بنو سهم یو جماعت و ځوانانو هغوی وکتل چې مار دی، مار مړې کو. شاه صاحب لیکلي دي چې د هغه په مړ کېدو سره یو ډېر ناشنا طوفان راغی، ګرد و غبار، خاورې، دوړې او ډېر زیات پوره مکه مکرمه یې متاثره کړه. داسې بلا شي واقعات دي چې د بیت الله شریف طواف هغه یې کړی دی. د طوایفین دپاره طواف کوونکو والعاکفین او دپاره د اعتکاف کوونکو
عاکفین او عاکف یوځای کې کلک ناستې ته وایي، یوځای کلک نیسلو لازم نیسلو ته عاکفین ویل کېږي. والرکع السجود رکع جمع د راکع ده، رکوع کوونکی، والسجود او سجدې کوونکی. د رکوع او د سجود منځ کې واو رانړو، ځکه دا رکوع سجده په منځ کې یوځای کېږي، دا په منزله د یو رکن شو، ځکه یې منځ کې واو رانړو. او د رکوع د سجدو نه مراد منځ کول دي، څوک به منځ کې، څوک به اعتکاف کې، څوک به طواف کې. دې نه دا معلومه شوه چې طواف د منځ نه بهتر دی. کم خلک چې د بار نه راغلی دی، د آفاقو نه، د اطرافو نه، هغوی دپاره د نفلي منځ نه طواف کول زیات غوره دي. او کم خلک چې د هغه ځای مقیم باشندگان دي، هغوی دپاره نفلي منځ د طواف نه زیات غوره دی. یا د طائفین نه مراد مسافر دي، او د عاکفین نه مراد د هغه ځای مقیم خلک دی. نو د هغوی دپاره او د رکوع سجدې کوونکو دپاره زما دا کور پاک ساتي. او کله چې وګرځو مونږه بیت الله شریفو ځای د رحمت جمع کېدو دپاره د خلکو او ځای د امن ونیسئ تاسو مقام ابراهیم لره ځای د مونځو. او مونږه حکم وکړو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته دا چې دواړه پاک کې کور زما دپاره طواف کوونکو او دپاره د اعتکاف کوونکو او دپاره د رکوع سجدې کوونکو. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم او کله چې ابراهیم علیه السلام ربي اے رب زما اجعل هذا وګرځې دا وادي بلدا آمنا یو ښار امن والا وارزق اهله او روزي ورکا اوسیدونکي دیتا من الثمرات دمیونا من آمن منهم چاچی ایمان روڑ دینا باللہ والیوم الآخر اللہ تعالی فرض رستنے باندی. قال او فرمائے اللہ تعالی ومن کفر او چاچی کفر کرو فَأُمَتِّعُهُ فَزَوَا فِدَوْرَ كَوْمْدَتَا قَلِيلًا لَگَ زَمَانًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ بیابز مجبور کم دلرا إِلَى عَذَابِ النَّارِ عذاب دور طرفتا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ او بد زید ورتلو. آیت مبارکہ کے بیان دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام د مکی مکرمه لپاره دوه دعاګانې وکړې. یو دعا یې دا وکړه چې دا ښار امن والا وګرځي، ښار یې وګرځي او بیا ښار امن والا کړي او د دې اوسېدونکو ته قسمه قسم میوې او غلې دانې ورکړي. الله جل شانو دواړه دعاګانې قبولې کړې. دا ښار به وګرځي، امن والا به وي او د دې اوسېدونکو ته به رزق هم میلاویږي. البته چا چې کفر وکړو، انکار وکړو، ناشکري وکړه،
نعت او په آخرت کې سزا ملاويږي. ابراهیم علیہ السلام پیدا شو په عراق کې. کله چې د عراق نه هجرت وکړو ملک شام ته تو وسره بیبی دا ساره رضی الله تعالی عنها دی په مصر تیرېدل. د مصر بادشاہ چې او ظالم هغه قانون دا چې هر یو حسین او جمیله زنانه به قبض کوله او دا قانون دا چې کچېرې رور او خور به نو خور ته به ورسنه وي او که ښځه او خاوند به نو خاوند به وله قتل کړو ښځه به وله قبضه کړه. ابراهیم علیه السلام ته د قرائنو نه معلومه شوه چې د دې علاقې دا روایت دی. نو ساره رضی الله تعالی عنها ته وویل چې ته زما دیني خور یې، اگر چې زما بیبي لیکن د دین په اعتبار سره ته زما خور یې. انما المؤمنون اخوة، ټول مؤمنان خپلو کې وروڼه خویندې وي. نو لہذا بادشاہ کستانه تپوس وکړي چې دا څوک دی، نو ته به دانې چې دا زما زوج دی. بلکې ته دا زما ورور دی. ساره رضی الله تعالی عنها لاړه د بادشاہ دربار ته، سپایان ورسره وو. دلته ابراهیم علیه السلام په نفل باندې ودرېدو. الله جل شانه معجزتن د ابراهیم علیه السلام ورته بار ولاړ دی او د محل هغه ټول ارسو ته په مانځه کې ښکارېدلو. دا دې لپاره چې د ابراهیم علیه السلام ذهن صفای د بیبي باره کې چې بادشاہ بیبي ته لاس نه دی اچولی. دلته بیبي چې راغله او بادشاہ اراده غلطه وکړه، ځکه ساره رضی الله عنها له الله تعالی ډېر حسن ورکړو. دا شپږ حصې حسن دی، نو شپږم حصه حسن ساره رضی الله عنها له الله تعالی ورکړو. نیم حسن الله تعالی یوسف علیه السلام ته ورکړی دی. د حوا بیبي چې کوم حسن د ټولو دا هغې نیم حسن یوسف علیه السلام ته ورکړی شو. او ټول حسن چې شپږ حصې کې نو شپږم حصه ساره رضی الله تعالی عنها کې وه. دا به څونه حسینه به وه. نو بادشاہ په غلط ارادې سره لاس واچو. هغه فوراً الله تعالی ړوند کو او په ځمکه کې ښخ شو. هغه پوه شو چې دا د دې بیبي وجې نه نامنت سماجت وکړو بیبي او توبه یې وباسه، نو الله تعالی بیا سم کو. لیکن بیا په غلط اراده باندې چې څنګه اراده وکړه الله تعالی بیا ورسره آشن چل وکړو. 2 پیرې 3 پیرې دا کار وشو. نو بادشاہ په درېیم ځل ووایي چې تاسو جادوګره مال راوستې ده. بهرحال ساره رضی الله عنها پرېښوده او یو بله بیبي وه وینځه ام هاجر. دا ام هاجر چې وه دم د ساره رضی الله عنها په شان نیک او صالحه بیبي وه. دم دا شان په دالاره تېرېده او بادشاہ دې ته ملاس اچولو، لیکن بادشاہ کامیاب شوی نه و. نو دا بادشاہ سره په محل کې وه. نو بادشاہ د ام هاجر ساره رضی الله عنها ته هبه کړه چې دا واړه. دا را روانه شوه چې ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام نه راغی. پورا واقعه بیان کړی چې دا خو مانځه کې هر څه لیدلو. دی روان شو ملک شام ته. د ساره رضی الله تعالی عنها نه د ابراهیم علیه السلام څه اولاد نو.
او د بیبي ابراهیم علیه السلام سره مینه ډېره وه. نو هغه ته وویل چې زما نه خو د اولاد نشته، خو دا وینځه زما ده او ما تا ته هیبه کړه. الله پاک کېدی شي تعالی دین اولاد درکړي. دی ملک شام کې اوسېدل ام هاجر بیبي دا اصل کې دی آجر حمزه سره دی، دا بیا هاجر شو، حمزه په ها سره بدل شو نو هاجر شو. دا لفظ ام هاجر خلق ته هاجرہ بیوی، خو لفظ اصل کې ام هاجر دی. دا الله شانو چې ام هاجر د امید نشوه. نو د ساره رضی الله عنها خود بخود پړه کې دا د بیبیانو منځ کې دا مسله فطري ده چې د ام هاجر باره کې نفرت پیدا شو چې ښځه ما وینځه او زما وینځه ما هیبه کړې ده، دا یې به د ابراهیم علیه السلام اولاد و زما بني. تر دې چې الله تعالی اسماعیل علیه السلام پیدا کړو. د ساره رضی الله عنها تو میں نورم سیوا شو. تر دې چې یو ورځ ساره رضی الله عنها قسم وخوړو چې زه به د ام هاجر 3 اندامونه کټ کوم. ام هاجر دا سوریدو ای ته پته و چې ساره رضی الله عنها سیده دا مولا ده او دیو قسم خوړلی او قسم به پوره کیمو. نو هغې اسماعیل علیه السلام روچت کو د کوره راووته، یو غټ کمربند یې وتړو او کمربند ته یې غټ څادر لاندې وتړو. دا چې را روانه وه چې زما د ښکو نشانات په هغه څادر سره پټېږي، هسې نه هغه راپسې بار روځي او لاره کې مې رونیسي. نو هغه کمربند او هغه څادر په شاته راښکې شو چې غټ څادر و، نو د هغې د ښکو نشانات پټېدل. ابراهیم علیه السلام په ازمایش کې و، هغه هم راووته بیبي پسې، که چې دا خو پردی ملک دی، پردی ځای بیبي وسکي معصوم دی. د الله تعالی طرف نه حکم وشو چې دا ام هاجر او دا اسماعیل دواړه روان کا او دا بوزه دا کوم دی چې مکه مکرمه او خانه کعبه دې ځای ته راوله. نو دلته راغلو او حکم دې ځای کې پرېږده. دکه دی کې خانه کعبه لا نه وه، د شګو یو ډېرې و او غیر چاپېر دشت و بیابان او غرونه دي، نه شینکۍ شته نه اوبه شته او نه آبادي شته. چې کله دا خانه کعبه چې کوم ځای کې را په دکه ځای کې پرېښودله، نو دې سره یو تیلی وه، په تیلی کې څه خوراک او اوبه یې ورسره. ابراهیم علیه السلام ته حکم واپس روان شه. دې د هغه ځای نه واپس روان شو. نو ام هاجر پسې شاته روانه شوه او ورته یې اعلامن تکلونا ته مونږ چاته پرېږدې په دې ځای کې. لیکن هغه جواب نه ورکړو، حکم دا جواب هم نه ورکوي. وهو لا يرد علیها جوابا، ابراهیم علیه السلام سے جواب نه ورکړو. تر دې چې یو پیره، 2 پیرې، 3 پیرې خبره شوي، هغه د پیغمبر بیبي وه. نو ام هاجر رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام ته وی الله امرک بهذا، آیا الله تعالی تا تر دې خبرې حکم کړی چې داسې وکړه؟ ناغه په سر سره نام او نو بیبي سره آشنا حلم والا بیبي وه. هغې وی اذن لا یضیعنا، دی چې کله الله تعالی حکم کړی دی الله تعالی به مونږ نه ضایع کړي. ابراهیم علیه السلام خو روان شو.
دا مکه مکرمه د خانقاه به داسې ده چې د یو طرف بره د معلا ورته وي او بل طرف یې ښکته ته مسفله وي. نو دې بره طرف ته قدا دی، غونډۍ ده. اوس خو غونډۍ نشته دی، خو خیر سلوپ شته او چتوالی شته دی. او دې ښکته طرف ته کودا وي، کودا ښکته طرف او قدا بره طرف ته وي. ابراهیم علیہ السلام چې کله په بره طرف باندې ملک شام طرف ته او ډیرې ته وختو او دا خیال یې چې رشا دا هرني دیدار دی چې وګورم شاته بیا پته نشه الله تعالی به کله ماته حکم کوي چې لړ شه او که لړ نشه. او بیا د ډیرې نه ښکته کوزېدو نو په دغه ځای ودرېدو او دعا یې شروع کړه. دا دعا یې وکړه چې کوم ځای دی کې ذکر کېږي، ځکه خالی میدان دی، انسان درېم نشته، یو معصوم بچی دی او بیبي ده او شل مسري دي. ابراهیم علیہ السلام دغه ځای کې دا دعا وکړه، اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا. لمنه دعا دا کیا الله دا خو یو خالی میدان دی، وادي ده، الا دا میدان یو هار وګرځي. کلی یاد نکو دیہات یعنی هار وګرځي، یا دا هار امن والا وګرځي چې امن و امانی پکې کډیر آبادی را، لیکن خوف و دہشت پکې امن و امان پکې نشته. انسان عزت پکې محفوظ نه رہی، جان پکې محفوظ نه رہی، اولاد محفوظ نی او مان دی محفوظ نی، پر سے ہار بسکے. نو خدای دا هار امن والا وګرځي. او دویم دا چې ردی اوسیدونکو ته قسمه قسم میوې او رزق ورکړي. دا درې واړه دعاګانې الله تعالی قبول کړي. ابراهیم علیه السلام په لاړو، دلته ام هاجر بیبي او اسماعیل علیه السلام دواړه دي. دې سره خو لږې اوبه وې او لږ خوراک و، هغه یې کړی دی. د عربو ګرمي الله اکبر په دې دور کې په دسمبر کې او په جنوري کې هلته کې دونه ګرمي وي چې په هغه دور کې به څه حال و. اوبه ختمې شي، خوراک ختم شو. اسماعیل علیہ السلام خو یا د 2 میاشتو یا د 1 میاشتې او پیس کې. او کله چې بیبي ته خوراک بند شو نو د بیبي په سینو کې پی ختم شو. نو اسماعیل علیہ السلام ته پی نه میلاوېدلو، نه د لوږې د لاسه او تندې لاسه جړا شروع کړه. او ماشوم چې کله په تکلیف کې وي دا پوندې ځمکې له رابغي. اوس هغه دا خپې رابغي ځمکې له اوړي راوړي. بیبي مور وه، هغې دا کیفیت کم دی برداشت کولی شو. نو ام هاجر فوراً راله چې اوچت ځای ته روی څوک وګوري. نو راله صفا غونډۍ ته راوخته. لکه صفا غونډۍ اوچته وه او نږدې غرم ډک و. نو چې بره وخته ډېر چاپېر وکتل چې څوک انسان په نظر باندې راشي، لیکن انسان کوم ځای کې و. نو دا د صفا غونډۍ نه ښکته راکوزه شوه. نو چې ښکته راکوزېده نو دغه ځای کې ورته اسماعیل علیه السلام ښکارېدو. خو کله چې د غونډۍ نه ښکته ځمکې ته راغله بیا ورته نه ښکاري، منډه یې کړه تر مروه تر غونډۍ پورې. لکه چې بیبي ته زوی ته یې کتل او خلک یې کسې کولو. نو مروه غونډۍ ته وخته، هلته نو ورته زوی ښکارېدو. د دې وجې نه آداب دا دي چې سړی صفا غونډۍ ته وخېږي نو خانقاهې ته به مخکې ګوري، به دعا به کوي. او هلته کې مروه غونډۍ ته چې بر وي نو خانقاهې ته به ګوري، ځکه بیبي نظر دې طرف ته کو. هلته نه بیا راغلله، بیا صفا غونډۍ ته بیا و چکرې والې دي.
چې کله وم چکر هلته مروه غونډۍ سره پوره شو، بخاري کې روایت دی. نو دې هلته کې اواز واورېدو. د دې دومره ډېره منډه والې وه چې په دې سالنډې لګېدلو. نو د دې سالنډې د خپل ځان چې ته غلی شه، د خپل سینې ته وي او د خپل زړه ته وي په قراره شي چې څوک څه وایي. نو اواز خاموش شو. نو دی بیا وی که څوکې نو ووایه که نه څوکې. نو هغه چې دی خوا یې وکتل شاته، د اسماعیل علیه السلام په الله سختي یې والو. نو دی رامنډه کړه. چې راغی هلته کې جبریل علیه السلام راغلو. نو جبریل علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام د خپې چې کوم ځای کې وي د کزیل وزر روبغو. نو د کزیل اوبه راوختې. د عوامو په خوله دا خبره چې دا د اسماعیل علیہ السلام په خپو سر راختې، لیکن نه، دا د اسماعیل علیہ السلام په خپو سر نه دی. بخاري کې دا روایت دی چې د جبریل علیہ السلام په وزر وهلو سره اوبه راوتې دي. بیشک اسماعیل علیہ السلام خپې والی دي، پوندې را بغولې دي، لیکن د اوبو د راحتو دا خبره بخاري تصریح ده چې دا د جبریل علیہ السلام وزر روبغو، دا غزې نه اوبه راوتې. بیبي فوراً اوبو نه ګیر چاپېر کېناسته او شګې ورته کېښودې او زم 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 یې وویل. نبی علیہ السلام فرمایي کچره ام هاجر دا پوله نه وی والی، نو دا اوبه به څلورو طرفونو ته بهېدلې وي. خو هغې ورته باډر ولګو، نو اوبه ودرېدې. خپل یې اوبه وڅښلې او ماشوم ته یې اوبه ورکړې. د الله شانو د یمن یو قبیله جرهمو، د جرهم قبیلې یو خاندان په یمن کې ډېر غربت راغلی او فقر راغلی و. نو دا خاندان راووتو چې چېرته موږ ته پناه میلو شي او خوراک او څښاک میلو شي. نو هغوی په دې لاره تېرېدلو. نو چې ویې کتل نو مرغۍ وې. نو هغوی چې دلته موږ چې ته مرغۍ نه دي لیدلې، ځکه مرغۍ هغه ځای کې چې کوم ځای کې اوبه وي او اوبه دلته شته نه. خیر هغوی یو دوه کسان ولېږل چې وګوري چې څه دي. هغه دوه کسان چې راغله ویې کتل چې یو زنانه ناسته یو ماشوم دی. نو اوبو سره مخې ته دي. نو هغوی راغله او بیبي نه یې تپوس وکړو چې موږ ته د اوبو اجازت شته؟ بلکل شته دی. هغوی لړو بیا خپل خاندان یې واپس راوستو. هلته خو ډېرې ښکلې اوبه وې مزېدارې. نو هغوی د بیبي نه اجازت واخیستو چې موږ آیا دلته کې ایسار شو؟ هسې موږ ځانله چې ته د پناه دپاره ځای ګورو، ته کې ځای شته دی. نو بیبي ورته وایي چې ایسار شئ، خو د اوبو ملکیت به زما وي، یعنې د اوبو تمام حقوق به زما وي. تاسو بس کېشئ خو قبضه په اوبو باندې نه کوئ. دا زماني خلق هم ډېر ښه خلق وو. که چېرې دې ځوان نابیه به یې والې وه او یا مړه کړې به شل خبرې به کېدی شوې، بلکل ملکیت ته ستا وي. دغه خاندان هلته کې ایثار شو. هغوی بیا باقي قبیلې پسې پیغام ولېږه او باقي قبیله هم د یمن نه راغله. د ابراهیم علیه السلام دعا خو دې دی کې دا قبوله شوه چې ښار جوړ شو. دغه قبیله جرهم هغه ځای کې آباده شو. اسماعیل علیہ السلام بیا ورو ورو لوی شو. ام هاجر بیا وفات شو، همدغه ځای کې دفن شوه. او اسماعیل علیہ السلام په قبیله جرهم کې یو نکاح وکړو. هلته ابراهیم علیہ السلام ته پته یې څومره زمانه بعد حکم یاد میلو چې هغوی ته لاړ شه. ابراهیم علیہ السلام د هلته نه راغلی دی د زوی ملاقات ته، چې راغلی دی زوی یې کور کې نه و. اسماعیل علیہ السلام هغه تللی ښکار له.
ابراهیم علیہ السلام راغی چونکې د بیبي طرف نه حکم دا و چې کته ونه کوزیږي کور ته بدن نه نځي د ساره رضی الله عنها طرف نه نو دی په دروازه باندې ودرېدو او دروازه وټکوله او تپوس یې وکړ اسماعیل څه شو بیا ورته یې ښکار لري کله به راځي نو د ښکاري سړي د راتلو څه ټایم معلوم څه ټایم به راځي د واپسې ټایم به نه معلومه وي د کور حالات څنګه دي ګزاره څنګه روانه ده بیبي وي بس تپوس مه کوه دا نارې نورې دي او غربت دی او فقر دی او لوږې تندې دي ابراهیم علیہ السلام ورته وایي چې کله اسماعیل راشي نو ورته ووایه چې دا کور دا چوکاټ دې بدل کړه ابراهیم علیہ السلام خو لړو دلته اسماعیل علیہ السلام ماښام یا سوار راغلی دی هغه ته د انواراتو نه معلوم شوي چېرې څوک بزرګ راغلی دی ځکه ولي راولي مې شناسلو ولی پیجنی زرگر پیجنی هر څوک خپل کس پیجنی اسماعیل اسلام پوچ څوک د الله تعالی ولی راغلی دی انوارات او برکات دي څوک راغلی خو نو ودا شان یو انسان راغلی دی کیفیت سره او دی شکل شباهت سره دا خو زما والد صاحب نوی سیوی وستا تپوس وکړه ما دې چې ښکار نه تللی او راتلو ټایم یې نه معلوم وي نورې څه ووایي دی راته ووایي چې د کور دا چوکاټ دې بدل کړه دا د بخاري روایت دی ابراهیم علیہ السلام ووایي چې دا اسماعیل علیہ السلام ووایي چې دا زما والد صاحب او ما ته وصیت وکړو چې دا بیبي ځان نه جدا کړه نای له طلاق ورکړو نو خپل پلار ته لړله اسماعیل اسلام بیا دویم نکاح وکړو په قبیله جرهم کې بیا پته نه څومره ټایم بعد ابراهیم علیہ السلام بیا راغلی دی دلته بیا د الله شانو ملاقات نه نصیب کېږي اسماعیل اسلام بیا ته ښکار ده د اسماعیل اسلام د کور گزاره په زمزم اوبو باندې او په تازه غوښه باندې وه نه غنم او نه جوار او نه روټۍ نه میده هېڅ هم نه بس صرف تازه غوښه د ښکار په اور باندې راټوله هغې ته نه مساله او نه پیاز او نه ټماټر نه تړکه او نه بل څه نه پودینه او نه اوږه بس ساده غوښه اور باندې راته کړه به یې وخوړه تازه ورپسې به د زمزم اوبه وڅښلې دا هغه زمانې ښکلې خوراک و نو بیا ابراهیم علیہ السلام تپوس وکړو د اسماعیلو دی بیبي ورته وایي چې اسماعیل علیہ السلام بخیر دی راشي تاسو مېلمه او بزرګ یې جي راشئ راکوز شئ هغه ته ما ته د کوزېدو اجازت نشته نو بیا مقام ابراهیم هغه کېښودلی شو پس ابراهیم علیہ السلام کېناستو بیبي وله سر منګس کو سر یې وله وینځو او صفا یې کوله او دغه ټایم سره چې څه تواضع هغه بیبي کړې ده او بیا اسماعیل ابراهیم علیہ السلام تپوس کړی دی چې د کور گزاره څنګه روانه ده الله تعالی شکر دی هر څه ډېر دی له خیره سره حالانکه هېڅ فرق نه دی راغلی اوس هم دغه د ښکار غوښه او د زمزم اوبه دي او مخکې هم دقه کار و لیکن هغه بیبي ناشکره وه او دا بیبي شکر ګزاره وه انسان نور څه غواړي عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ یو سړی چې غریبی ما غربت دی او فقر دی زمونږ د خلکو خو داخلي چې ته راغونډې نه شي د ناشکرۍ نه ته څنګه غریب یې
وی بیبی دې شته دی؟ وی او بیبي خو مې کور کې شته. نو وی کور دې خپل دی؟ وی او کور مې خپل دی. نو وی ته بادشاہ یې، ته غني ته څنګه غریب یې ځان ته؟ هغه وایي زما خو سورلي م خپله نه. وی ته خو بیا بادشاہ یې چې ستا کور هم خپل دی او ستا بیبي هم کور کې شته او تا سره سورلي هم شته، نو ته نور د خدای نه څه غواړې؟ بادشاهي هم دی ته وي که نه؟ او زمونږ د خلکو هر څه شته دی، هغې څه چې ته په خوله هم شکر رانغې، بس یې تپوس مه کوه. دغه بیبي وایي چې الحمدلله کور کې کار ښکلی روان دی. ابراهیم علیه السلام دغه بیبي ته وایي چې اسماعیل راشي نو ته ووایه چې د دې درشل او دې چوکاټ د خیال ساته. ابراهیم علیه السلام خو لړو، دلته بیا اسماعیل علیه السلام چې راغلی دی بیا هغه انوارات او برکات محسوس کړي دي. نو تپوس یې وکړو چې څوک راغلي وي او دغه شانتې تا څه وکړو؟ داسې مې وکړو. وی څه وصیت یې وکړو؟ وی دی راته ووایي چې ردارنګې دې چوکاټ او درشل د خیال ساته. او دا خو زما والد صاحب او ما ته یې وصیت وکړو چې د دې بیبي د خیال ساته شکرګزاره ده. خیر ابراهیم علیه السلام څو پیرې راغلی دی، یا به دې په خپله سورلۍ باندې راتو، او دویم قول دا دی چې الله تعالی به در لپاره براق مقرر کو او براق باندې به کېناست او راغی ماسپښین او ماښام به بیا واپس ملک شام ته به تو. ابراهیم علیه السلام چې کله واپس تو دا ام هاجر او ماشوم یې کله دغه ځای کې پرېښودو او روان شو، الله کې دا دعاګانې وکړې. نو هار خو الله تعالی داسې جوړ کړو، د میوو بندوبست الله تعالی څه وکړو؟ جبریل علیه السلام راغی، روح المانی لیکلي او شاه عبدالعزیز صاحب هم لیکلي دي چې د ملک شام نه د فلسطین نه ځمکه روچته کړه او هغه راغی لومړی د خانقاهې طواف یې وکړو او بیا دا د خانقاهې نه د 3 ورځو په مسافت باندې دا طائف چې دی موجوده دا د مکې مکرمې نه د 3 ورځو په مزل باندې دی. نو هلته یې کېښوده، دلته یې نږدې ولې کېنښوده؟ ځکه د طائف ځمکه آباده ده، میوې ابو هوا یې ښکلې ده. نو که دا دلته خانقاهې سره خوا کې کېښوده بیا به خلک ناغان او معلم جبې ته او مري ته بیا به خلک هلته ځي، دا هنیمون ده او دا ناشنا بیا به خلک سیر سپاړول هلته ځي. نو دې وجې نه نږدې ورسره کېنښوده چې خلک وایي چې زه عمره به م کو، سیر سپاټې به م وکړو، ابوهوا یې ښکلې ده. نو نه، نو دا د طائف ځمکې هلته کېښوده 3 ورځو په مسافت باندې. او د مکې مکرمې خپله ابوهوا ګرمه ده، ځکه یې ګرمه وساتله. او دا مکې مکرمې ځمکه ځکه دشت و بیابانو او شینکي او غلې ځکه نشتنه کېږي چې د انسان مقصد صرف او صرف د الله کور شي. چې آنچه کې د دنیا اس قسمه کته موسم، بعض خلک یې موسم ښکلی دی، بعضې خلک ابوهوا ښکلي یادي، بعضې خلک نورې خبرې نه، دغه هېڅ هم نشته دی، صرف او صرف د الله کور د زیارت له بځې. تر یو زمانې پورې خانقاهې سرګیر چاپې به ښکلې آبادي نه کېدو، ځکه چې دا آبادي انسان ځان ته متاثره کړي او ځان ته متوجه کړي. دا خو دې موجوده حکومت او ناشنا بلډینګونه تیار کړو چې اوس خلک وي ناشنا بلډینګ دی او ناشنا اوچت دی او دا دی هغه دی. دا هم نه یې پکار خو ضرورت دی چونکې ځکه یې جوړي هغې.
کلی دام نری پکار صرف د غزے کې د الله د کور حسن کافی دی نو اس قسم حسن التنے پکار نو الله تعالی د رزق انتظام دا وکړي چې طائف نه ښکلې ښکلې تازه تازه میوې راځي اور تمامی دنیا د هر طرف نه قسم قسم میوې او غلې هلته نه را روانې شوې باقي انشاءالله سبا کې دعا وکړو